دا وخت زه موجود یم په یو نجي هوټل کې او دلته د اف او آر فیډریشن اسوسییشن کابینه مکمل کړی شو او د پښتونخوا کابینټ جوړ شو. نن د هغې حلبرداري پروګرام هم دی چې په کمې کې د سرحد چمبر اف کامرس صدر هم راغلی دی، سینیر نایب صدر هم راغلی او مهمان خصوصي دي، د ټولې صوبې ضلعې مشران هم راغلي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. आप लोगों को मैं आज वादे कर लूं कि जो चीफ गेस्ट मैंने सजेस्ट किया हुआ था सिर्फ इस खातिर कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट वजीर मुकीम खान, क्योंकि ये हमारी बिरादरी है, कारोबार से वास्ता चैम्बर की, ये एक हमारा मतलब कि सरपरस्त है जो एक की के रोल अदा करे इस वक्त पूरे केबी के लिए। तो मैं वजीर मुकीम खान का स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आ गए। हालांकि उसने मुझे कहा मैंने सिर्फ आधा घंटा आपके साथ गुजारना क्योंकि मैं गाँव जाऊंगा और हमारे वहाँ पे फेडरेशन में जो सीटें आपको मिली हैं, जो ओहदे आपको मिले हैं, ये तमाम लोगों को मुबारक हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ओहदा लेना सबसे आसान काम है, लेकिन ओहदे से वफा करना सबसे मुश्किल काम है। आप यकीन मानते हैं जो भाई भी जो किसी भी सीट पर है वो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। ټولو ته چې د زړه د کومې نه چې مبارکي ورکوم او دا مبارکي چې کومه ده نو دا یو غټ وزن چې کوم دی هغه ستاسو په سرونو باندې کېښودی شو. چې کوم افوار جوړ شو دې دپاره ډېر سټرګل شوی دی، ډېر محنت شوی دی چې دا ټولو ملګرو پوره حصه ده. موږ به نن یو سبا به نه یو، خو دا افوار چې کوم ملګري نن ناست دي چې چا پکې منډې تړې کړي، چا پکې محنت کړي دي، انشاءالله دا د افوار کې پی کې فاؤنډر وي. موږ डी सी صاحب ته، کمشنر صاحب ته او زموږ وزیر اعلی صاحب ته پر زور اپیل کوو نمبر 1 خانقاش کې ختم کړی شي، نمبر 2 فلور ټیکس باندې چې څومره پرې هومورک مونږ کړی دی صرف نوټیفیکیشن ته خبره پاتې ده. مونږ وزیر اعلی صاحب ته اپیل کوو چې فوراً په دې کې نوټیفیکیشن دی فوراً وشي. پریزیډنټ صاحب عابد علي بھائی او کچان امیر نایری فین او معذرت کوم دا ټول ته ما طرف نه ډېر مبارکباد او ماشاءالله دا اف او آر کی پیج نن جوړ شو. دا صرف 10 دن یا 15 دن یا یو میاشت خبره نه ده، دا ماشاءالله 2 سال نه په د مهنت شروع شوی دا، 2 سال نه په د مرګري لګېدي مهنت کوي چې دا اف او آر کی پی پراپر اف او آر کی پی آئین په مطابق جو کوم اف او آر دا د قانون په مطابق کوم اف او آر دا هغه نن جوړ شو. 2 سال نه په دې مهنت شروع شوی، الحمدلله صد الحمدلله د مرګرو مهنت نتیجه نن چې اف او آر کی پی نن جوړ شو الحمدلله. صدر وابدا ټاون تاروجبا او وایس پریزیډنټ اف او آر زه چې دی انشاءالله تاسو له خپل طرف نه دا هغه در کوم مشرانو ته چې کم ذمواري تاسو هغه به بروکار راولو انشاءالله هغه به پوره کوو. په ټوله خیبر پښتونخوا کې واحد زموږ یو چا سزا چې په هغې کې په ریلټرز باندې 419 420 کې اف آی آر شوي دي، چونکې هغه ټایم زموږ تنظیم هم نوی و، زموږ دلته کې صوبایي دغه ته هم سترګې وې، خو موږ ته هغه ټایم کې आवाज رانغی. اپنی مدد آپ باندې مونږ تر سپریم کورټه پورې اوس هم لګیو چونکې دا اف او آر یو دیرینه خوا و د دې ټولو چې څومره کسان دلته ناست دي د دې ټولو دا یو دیرینه خوا و، خو هغه اردو کې وایي چې بیکنګ کې گلے میں کٹ کون ڈالے گا آخرکار چې دی انشاءالله زموږ د مشرانو ټول ملو شو او دا ډېر ټایم واچوله. پیر صاحب په دې کې ډېر غټ کردار ادا کړی چې دا اف او آر کې پی کې چې دی دا د وجود کې راشي. نو دې کې زدا چې کوم ملګری چې کوم ملګرو دا کومک کړی دی او د هغې د وجې نن اف او آر کې پی کې الیکټډ کابینه حلف واخیستی نن ولاړ دی په ډایز باندې خبرې کوي. زه خپل د ټولو مشرانو ته خراج تحسین پیش کوم. خوشحاله یو چې زموږ مشران مونږ ته ناست دي او خپل په رهنمایي کې زموږ دپاره یو مونږ ته یو موقع راکړه چې د فیډریشن اف ریلټر خیبر پښتونخوا د ټول کې پی کې عوام مونږ بهتر انداز کې ترجماني وکړو. زه شمارم چې نن دا کم بینر لګېدلی دی دا یو کال مخکې یو شپږ میاشتې مخکې دا د خپل لاندې چاته دا پته نه لګېده چې زموږ نمایندګي څوک کوي، خو دلته چې کم مشران ناست دي دوی دا کویشونه وو، دوی دا محنتونه وو، دوی دا یو سوچ وو، دوی دا یو جذبات وو چې موږ خپل ریلټر برادري زموږ کم بهترین انداز کې چې ترجماني کولی شي هغه مخې ته موږ راولو او زموږ څومره د ریل اسټیټ سره چې وابسته مسایل دي، مشکلات دي یا ګایډلاین موږ ته پکار دي موږ ټولو ملګرو ته واضح کړي. یقینا زه ډېر شکرګزار یم یو د کشر حیثیت سره زه خپل ټولو مشرانو شکریا ادا کوم چې دا د ظرف چې موږ ته یې موقع راکړه. چېرته چې یو ګوته خوږېږي چې هغې درد په پېښور کې محسوس کېږي. خو بهرحال موږ دا خبره دغه کړله چې موږ خیبر پښتونخوا کې چې څومره قدردان مطلب څومره ریلټرز دي موږ بهایند چې کوم دي آلموست 10,000 کسان چې دي هغه موږ دپاره یو موږ هغې دپاره یو خوف یو او موږ دپاره موږ چې کوم یو هغې دپاره یو مطلب دا ده چې شایننګ سټارز یو. اوس موږ شروعات به د دې نه کوو انشاءالله. موږ خپل کیس چې کوم دی سټمپ ډیوټي فی ډي او سی وی ټي
هغه باندې های کورټ کې زما دوه درخواستونه ریجیکټ شو او پس اعتراضات یې پرې راټولول او ان شاء الله اوس زموږ 113 نمبر او 57 تر هغه یو نن ما تاسو کو نو 57 نمبر دې زموږ راغی ان شاء الله نومبر کې به دا خوشخبری مو ورې چې 70 اف ای ډي او سٹیمپ ډیوټي دا سټیف